अस्सलाम वालेकुम खैबर न्यूज़ सरा ज़یم ایاز خان او زه یم مدثر حسین. وړاندې کوو اول سرخبرونه. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده. وزیر اطلاعات شبلی فراز وایي چې وزیر اعظم هدایت کړی چې کرونا متعلق از خود نوټس کیس کې بعد سپریم کورټ فیصلو باندې من او ان عمل درآمد کولی شي. وزیر اعظم قومي مشرانو ته پیغام ورکړی چې کرونا وایرس باندې د سیاست کولو نه ډډه وکړي. وزیر اعظم په وزیرانو او مشیرانو هم غږ کړی چې کرونا باندې د بې ځایه بیانونو ورکولو نه احتیاط وکړي. سپریم کورټ کې کرونا از خود نوټس کیس سماعت شوی. چیف جسټس گلزار احمد ریمارکس ورکړي چې ټول سامان چین کې د یوې پارټۍ نه راغوښتل کیږي. زموږ تشویش اخراجاتو متعلق نه بلکې سروسز معیار متعلق دی. د مشتبه کسانو سرکاري لیب نه ټیسټ مثبت او پرایویټ لیبارټرۍ نه منفي راځي. د قرنطینا سنټر بد حال دی چې یو ځل سړی قرنطینا سنټر ته ورشي بغیر د پیسې ورکولو ته بهر نشي راوتی. چیف جسټس ریمارکس ورکړي چې باید موږ دوایانې او نور سامان خپل ملک کې تیار کړو. عدالت د کیس سماعت 8 جون پورې ځنډولی دی. بلوچستان کې دوه مختلف واقعاتو کې اوه سکیورټي اهلکار شهیدان شوي دي. آی اس پی آر مطابق مچ کې د ایف سی ګاډي بارودي سرنګ سره جنګېدلی دی. پیښه کې شپږ ایف سی اهلکار شهیدان شوي دي. آی اس پی آر مطابق کیچ کې ترهګرو سره ډزو تبادله کې هم یو ځوان شهید شوی دی. چیرمن نیب جاوید اقبال په مشرۍ کې د نیب ایگزیکټیو بورډ غونډه شوې. غونډه کې د سابقه وفاقي وزیر اکرم خان درانی او وزارت هاوسنګ اینڈ ورکس افسرانو خلاف د مبینه بدعنوانۍ تحقیقاتو منظوري ورکړې شوې ده. اجلاس نه پس جاری اعلامیه کې ویلي شوي دي چې ایگزیکټیو بورډ د آصف علي زرداري پولیټیکل سیکرټري خلاف انکوایري منظوري هم ورکړې. د وزارت خزانه او وزارت خارجه افسرانو خلاف هم د کرپشن انکوایري منظوري ورکړې شوې ده. غیر قانوني برتیانو کیس سند های کورټ د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لا 9 جون پورې ضمانت ورکړی. نیب یې د هغه د گرفتارۍ نه منع کړی دی. پیشې په موقع میډیا سره خبرو کې شاهد خاقان عباسي یو ځل بیا په نیب تنقید کړی. وایي چې نیب او ملک یو ځای نشي چلیدی. نون لیگ رهنما چیلنج ورکړی که چېرې نیب په نواز شریف 15 روپۍ هم د بھارت ته منتقل کولو ثبوت پیش کړو نو سیاست به پرېږدم. حکومت د ملکی تاریخ د ټولو نه طویل ترین قومي اسمبلی اجلاس طلب کولو فیصله کړې ده. د پارلماني چارو سلاکار بابر اوان وایي چې دغه اجلاس به 15 جون نه تر 14 اگست پورې جاری وي. اجلاس کې به بجټ منظوري او اینټي منی لانډرینګ ایکټ کې ترمیم معامله باندې بحث کیږي. بابر اوان مطابق په دې حواله به اپوزیشن سره هاوس بزنس ایڈوایزري کمیټې کې خبرې کوو. ملک کې د کرونا 1341 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. متاثره مریضانو شمیره 3,900 او 6 ته رسیدلې ده. تیر 24 غنټو دوران کرونا وایرس نه متاثره شو 6 کسانو ساه ورکړي چې ورسره د مړو تعداد 909 ته رسیدلی دی. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق تر اوسه 12,000 نه سوا مریضانو کرونا له ماتې ورکړي او صحتیاب شوي دي. ټولو نه سوا کرونا کیسونه صوبه سند کې رپورټ شوي. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق سند کې وایرس نه متاثره مریضانو شمیره 19,241 ته رسیدلی. پنجاب کې تر اوسه 15,900 کسان متاثره شوي. بلوچستان کې 2,820 کسان متاثره شوي دي. اسلام آباد کې 1,040. ګلګت بلتستان کې 1550 او آزاد کشمیر کې 115 کسان کرونا له وجې متاثره شوي. خیبر پختونخوا کې نور 340 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی چې ورسره صوبه کې د کرونا متاثرینو شمیره 6,544 ته رسیدلې ده. محکمه صحت وایي چې تیر شوه روز دوران 114 کسان صحتیاب شوي او صوبه کې د صحتیاب شویو کسانو شمیره 2,058 ته رسیدلې ده. دې دوران 11 نور مریضان هم په حق رسیدلي او د مړو شمیره 345 ته رسیدلې ده. د عوامي نیشن پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم د کرونا وایرس ښکار شوی او خپل ځان یې کرنټاین کړی دی. د ANP ترجمان زاهد خان وایي چې د میا صاحب رور هم د کرونا وایرس له وجې په حق رسېدلی دی. زاهد خان مطابق د افتخار حسین حالت د خطرې نه بهر دی. وزیر اعظم عمران خان د احساس ایمرجنسي کیش پروګرام متعلق ټویټ کړی. وایي چې 13 ورځ ما مزدورانو سره ملاقات کړی. بېروزګاره شوي مزدورانو ته مې ریلیف فنډ نه امداد ورکړی. وزیر اعظم مطابق حکومت به د اتیا کړې شوې هرې روپۍ په بدل کې 4 روپۍ فنډ کې جمع کوي. خان صاحب باور ورکړی چې ریلیف فنډ تقسیم کې به شفافیت مکمل خیال ساتلی شي.
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज د نوي انتخاباتو مطالبه باندې شهباز شریف له جواب ورکړی. په ټویټر جاری شوی بیان کې شهباز شریف ته خپل سیاسي نصیب باندې د صبر تلقین کړی. وایي شهباز شریف احتساب نه بچ کېدو لپاره د انتخاباتو شوشا خوروي. د اوږد اقتدار نه پس د اپوزیشن لیډر په حزب اختلاف کې زړه نه لګي، باید چې هغه خپل نصیب باندې صبر وکړي. د مسلم لیگ نوم ترجمانی مریم اورنګزیب وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ته جواب ورکړی. وایي چې شبلی فراز د شهباز شریف فکر نه د خلکو غم وخوري. د ګرانۍ له وجې خلک د صبر پیمانه په ماتېدو ده. مریم اورنګزیب دا هم ویلي دي چې تیز 13 میاشتو کې پی ټی آی حکومت ملکی معیشت تباه کړی او هم دغه وجه ده چې اوس د تاجرانو صبر هم تمام شوی. نیو ټیم سره د ډي اس پی ریلوے عالمگیر بدسلوکي وزیر ریلوے شیخ رشید په وړاندې پیښور کې صحافیانو احتجاج کړی. د ډي اس پی د معطل کولو مطالبه یې کړې ده. شیخ رشید د واقعي تحقیقات کولو او ډي اس پی عالمگیر د اختر نه پس معطل کولو باور ورکړی دی. ډي اس پی عالمگیر څه موده وړاندې د اخلاقیاتو جنازه ویستلې وه. کورج کولو باندې د خیبر نیوز رپورټر سراج عارف ته سپکې سپورې ویلې وې او هغه یې د کورج نه منې کړی و. افغانستان کې هم کرونا وایرس تیزی سره په خپرېدو دی. تیر شبه روز دوران د افغانستان مختلفو علاقو کې نور 1581 کسان کرونا وایرس ښکار شوي او د متاثره کسانو شمیره 2653 ته رسېدلې ده. افغانستان کې تر دې دمه 850 کسان صحتیاب شوي هم دي. تیز 24 غنټو دوران نور 15 کسان پاک رسېدلي او هیواد کې د مړو شمیره 188 ته رسېدلې ده. کرونا وایرس د دنیا مختلفو ملکونو کې زر نه سیوا نور کسان وژلي او ټوله نړۍ کې د مړو شمیره 3,40,000 نه اوړېدلې ده. تیر شبه روز دوران مختلفو هیوادونو کې نور 40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس تصدیق شوی چې ورسره د کرونا متاثرینو شمیره 9,28,000 نه سیوا شوې ده. تر دې دمه ټوله دنیا کې 19,29,000 نه سیوا کسان صحتیاب شوي هم دي. کورونا ویکسین تیاری کې اهم پیشرفت شوی. د امریکایي کمپنۍ مورډینا د ویکسین په انسانانو تجربې کړي. دعوه یې کړې ده چې تجربو نتایج ډېر حوصله افزا راغلي. کمپنۍ وایي چې تجرباتي ویکسین سره د انسان په بدن کې داسې انټي باډیز پیدا شوي کوم چې کرونا نه صحتیاب شوي کسانو په بدن کې پیدا شوي دي. بلخوا د برطانیې یونیورسټۍ اکسفورډ کې د شادوګانو د کرونا ویکسین تجربه ناکامه شوې. وزیر اطلاعات شبلی فراز ویلي دي چې د چینو تحقیقاتي کمیشن رپورټ به د اختر نه مخکې راشي. د تحقیقاتي رپورټ لپاره د کابینې خصوصي غونډه هم رابللې شوې. شبلی فراز ویلي چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم په غیر قانوني برتیانو باندې د غوسې اظهار کړی او د متعلقه وزارتونو نه په یوه هفته کې رپورټ غوښتی دی. د وفاقي کابینې د غونډې نه پس وزیر اطلاعات شبلی فراز د پریس کانفرنس په وخت ویلي دي چې غیر قانوني برتیانو معامله په کابینه کې د بحث لاندې راغلې ده او وزیر اعظم ډیټا نه ورکوونکي وزارتونو باندې د غوسې اظهار کړی. متعلقه وزارتونو ته په یوه هفته کې رپورټ غوښتی دی. شبلی فراز وایي چې د کابینې اقتصادي رابطه کمیټې د 19 مئی فیصلو توثیق کړی او مقامي ټریکټر انډسټري لپاره 2.5 ارب روپۍ سبسډي ورکړې ده. دغه رنګ د سرې لپاره هم د 9 ارب روپو سبسډي منظوري ورکړې. د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د ارسا په کارکردګۍ هم د تحفظاتو اظهار کړی او ویلي دي چې د ځینې کسانو ګروپینګ له وجې ارسا کارکردګي متاثره شوې او هدایت جاری کړي چې ارسا ته د قابل او اهل افسران راوستي شي. وزیر اعظم په سختۍ سره ویلي چې د اوبو منصفانه تقسیم یقیني کړي شي. وزیر اطلاعات مطابق د کابینې په غونډه کې د غټو ایرپورټونو د آوټ سورسینګ فیصله هم شوې چې له وجې به ملکي ایرپورټونه د نړیوالې سطحې ایرپورټونو برابر کړي شي. په دې سلسله کې د وفاقي وزیر غلام سرور خان په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې شوې. وزیر اطلاعات ویلي دي چې وزیر اعظم هغې وزارتونو ته میډیا واجبات ادا کولو هم هدایت جاری کړي چاته چې د میډیا پیسې پاتې دي. هغه د اختر نه مخکې ورکړې شوې د یو سوال په جواب کې وزیر اعظم شبلی فراز وینا وه چې وزیر اطلاعات شبلی فراز وینا وه چې د چینو تحقیقاتي کمیشن رپورټ به اختر نه مخکې راوستی شي او کیدای شي هغې لپاره د کابینې خصوصي غونډه هم راوبلو. د یو بل سوال په جواب کې شبلی فراز وینا وه چې پکار ده شهباز شریف د خپل کرپشن مطابق سوالونو جواب ورکړي خو هغه ملک کې د نوي الیکشن مطالبه کوي. په داسې حال کې په یو لیډر د کرپشن کیسونه چلیږي هغه باید خپله صفایي پیش کړي ولې دلته شهباز شریف الټا په مونږه د منډیټ د غلا کولو الزام لګوي. सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान की द करोना मुतालिक आज खुद नोटिस के समात शवे अदालत द करोना पर टेस्ट बांधी सवालों न पुरद कड़ी पुख्तन कड़ी दा चिवली द सरकारी लेबॉर्टरी ना टेस्ट
पॉजिटिव और द प्राइवेट लेबोरेटरी ना नेगेटिव राजी अदालत करंटीना मराकज बानुम सख्त टेकुना कड़ी दी हुकूमत ले टफ टाइम वर कड़े द चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पर मशरे के सुप्रीम कोर्ट पिंजा कसीजा लार्जर बेंच द कोरोना सो मोटो के समात करे दे चेयरमैन एनडीएमए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत तवड़ांदी शविदी समात पर मुकबानी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स वर कड़ी दी अमूमी तासुर दादे जिदा मुल्की वसाइल पे 16 सुनु की दी एनडीएमए मुल्क तच हर योसिस द चीन ना राउडीन आगा देवे कंपनी ना राजी लेकिन पदी की द मयार ख्याल न सातली की चीफ जस्टिस दाव में लीली चीज़ अमुक तशवीश इखराजात मुतालिक ना बल्कि दवरकड़े की दुन की सर्विसेज मुतालिक दे पैसा अहम दा लेकिन इंसानी ज्वन द पैसों न ज्यादा अहम दे द कोरोना शकमन मरीज रिपोर्ट द सरकारी लैब न मस्बत और द निजी लैब न मनफी राजी द सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री मुलाजिमीन सरहुम दासी शवी ची सरकारी रिपोर्ट पॉजिटिव और प्राइवेट लेबोरेटरी रिपोर्ट नेगेटिव रागले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ज्यादा करीदा ची करंटीना सेंटर्स के न द सफाई ख्याल सा तलीकी और ना द इलाज मौलिये सही बंदोबस्त टोल करंटीना मराकज खारूनों की जोड़ शवी दी कलीवालू इलाकों तरफ था एनडीएमए तरफ था हिस किस्म पाम लराना न द शवी खैबर न्यूज टीम सरा एसपी रेलवे आलमगीर बदसलूके वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद पर उड़ान पे खबर के साफियानो एहतजाज करे डीएसपी मुअत्तल कौलो मुतालबाई करे दा शेख रशीद वाकई तहकीकात कौलो और डीएसपी आलमगीर अख्तर नपस मुअत्तल कौलो बावर वर करे दे डीएसपी आलमगीर समुद उड़ान दे द अखलाकियात जनाजा विस्तलेवा द खैबर न्यूज़ रिपोर्टर सिराज अरेब तईस पोरिस तगे वाले और हगई द कवरेज ना मनी करो मैं डीएसपी को मुअत्तल करवा दूंगा ईद के बाद करवा दूंगा चलो बस मैं डीएसपी को मुअत्तल करवा दूंगा ईद के बाद करवा दूंगा चलो बस बलूचिस्तान के ऑपरेशन दौरान वह फौजी जवानान शहीदान शिवी ISPRY चशपग एहलकारान मच सीमा के द बारूदी सुरंग चौदन की शहीदान शिविदी दगरंग खेच सीमा की तरहगरो सर नखत की यौ सिपाही शहीद शिवे ISPR लखवा जारी शिवे बयान के वैली शिविदी बलूचिस्तान के द ऑपरेशन दौरान वह जवानान दखपल जुंद कुर्बानी वर्कड़ी ISPR मुताबिक द बलूचिस्तान मच सीमा की द इप्सी गाड़ी सर नजदी बारूदी सुरंग चौदन शिवे च नतीजा की पुशमुल शपक जवानान शहीदान शिविदी ISPRY चे दगा शहीदानों की नायब सूबेदार एहसानुल्लाह खान नाइक जुबैर नाइक एजाज अहमद नाइक मौला बख्श नाइक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल शामिल दी ISPR जातकड़े चे द्वेमा पेखा खींच सीमा की मखतरागलेदा चर्चा तरहगरो सरा नखत की सिपाही इमदादली शहीद शवे The NAB Executive Board the जमीयत उलमा इस्लाम फेर रहनुमा अकरम दुर्रानी और द साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश ज़वी शमूल द वजारत खारजा जिन ऑफिसर्स पजिद तहकीकात कोलो मंजूरी वरकड़ीदा देन अलावा द वजारत बैनुल सूबाई राबिता सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी आरिफ इब्राहिम पजिदुम द इंक्वायरी मंजूरी वरकड़े शविदा इलामिया मुताबिक द NAB एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास चेयरमैन NAB जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर मशरई की शवे चुपकी द हाउसिंग साबिका वफाकी वजीर अकरम दुर्रानी और आसिफ अली जरदारी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश दजवी उमर मंजूर खिलाफ तहकीकात शुरू कोलो मंजूरी वर्करे शिविदा इलामिया की दाव मेले शिविदी च वजारत खारजा अफसरान दखपल इख्तियारात तजावज़ करे और इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता के द पाकिस्तानी सिफारत खाने मलकियती यो बिल्डिंग खर्च करे नेब दे मामला की ककड़ वजारत खारजा ऑफिसर्स खिलाफ द रेफरेंस दायर कोलो मंजूरी वर्कड़ीदा इलामिया की ज़ात शिविदा ची वजारत बैनुल सूबाई राबिता सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी आरिफ इब्राहिम पजिदुम द इंक्वायरी कोलो मंजूरी वर्करे शिवी पाकिस्तान के कोरोना केसेस की इजाफा जारी दा द मरीजानो तैदाद 3 ज़रान 9 पेता तरसीदले दे द मरगुनो तैदाद हम 9 यौकम सलवेख तरसीदले तकरीबन 12 ज़रा मरीजान सेहतियाब शविदी सरकारी कोविड वेबसाइट मुताबिक 43 घंटों दौरान पाकिस्तान की द कोरोना 3 सलवेख ताज़ा केसेस रिपोर्ट शविदी चवरसरा द मुतासिरा मरीजानो तैदाद 3 ज़रा 9 पेता तरसीदले
ویب سایټ مطابق تیر شوی ورځ دوران شپږ دېرش نور کرونا مریضان مړه شوي دي چې ورسره ملک کې د مړه شوي مریضانو مجموعي تعداد 940 ته رسېدلې. زیات کیسز په لحاظ سره صوبه سند په ټاپ باندې دی چېرته چې د مریضانو مجموعي تعداد 11241 دی. صوبه پنجاب په دویم نمبر دی چېرته چې مریضانو تعداد 15970 دی. خیبر پختونخوا کې 6263 او بلوچستان کې 2813 کسان را رپورټ شوي دي. دغه شان وفاقي دارالحکومت حکومت اسلام آباد کې 1040 ګلګت بلتستان کې 1550 او آزاد کشمیر کې 115 کیسز مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا محکمه صحت د کرونا حوالې سره 13 غنټو رپورټ جاری کړی دی. رپورټ مطابق 13 غنټو دوران د کرونا له وجې مزید 11 کسان مړه شوي چې ورسره صوبې په کچ د مړه شوو مریضانو شمیره 345 ته رسېدلې ده. بلخوا 13 غنټو راسي 340 کیسونه رپورټ شوي دي. د خیبر پختونخوا محکمه صحت لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه صوبې په کچ د کرونا مزید 340 مریضان مخې ته راتلو سره د کرونا مجموعي مریضانو شمیره 1504 ته رسېدلې ده. د کرونا وایرس حوالې سره 13 غنټو رپورټ جاری کړی شوی. رپورټ مطابق صوبې په کچ 13 غنټو کې د کرونا مزید 340 کسان متاثر شوي دي او 11 کسان مړه شوي هم دي. رپورټ زیاتوي چې کرونا متاثره مریضانو صحتیابۍ سلسله هم مخ په وړاندې روانه ده. 13 غنټو نه د کرونا نه 114 مریضان صحتیاب شوي دي چې ورسره تر دې دمه د صحتیاب مریضانو شمیره 2058 ته رسېدلې ده. پیښور کې لاک ډاؤن کې نرمۍ نه پس د اختر تیاریانې په درس کې جاری دي. بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او رش سیوا دی. بل طرف ته ټرانسپورټ اډو کې د سوشل ډسټنس بیخي خیال نه ساتلی کیږي. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په لاک ډاون کې نرمي او د اختر لپاره د تیاریانو له امله د خلکو رش په کچه سیوا شوی دی چې ورسره د ټریفک نظام د ګډوډۍ ښکار دی که یو خوا په لاک ډاون کې نرمي کړی شوې ده نو بل خوا د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه په صوبه کې جمعه هفته او اتوار په ورځ هم د کاروبار کولو اجازت ورکړی شوی دی. تاجرانو ته ټول هفته کاروبار کولو موقع ورکړی شوی دی. د صوبایي حکومت لخوا نه بین الاضلاعي او لوکل پبلک ترانسپورټ د بحال کولو نن دویمه ورځ ده چې په ترڅ کې د ضلعو ترمنځ د خلکو تګ راتګ سلسله جاري ده. د پیښور نه د پنجاب مختلف ښاریو ته د مسافرګاړو د تللو اجازت نه ورکړی شوی. زیاتره ګاډي د پیښور ټول پلازې نه واپس کړی شوي. نن د پیښور نه کراچۍ لپاره بسونه روان شوي دي. د صوبایي حکومت لخوا د ترانسپورټ په کرایانو کې کړی شوي کمی په هکله نرخنامه باندې عمل درآمد نه دی شروع شوی. په خیبر پختونخوا کې که یو خوا لاک ډاون او د ترانسپورټ په بحالۍ په هکله د حکومت په اعلامیه باندې عمل درآمد په مخ وړاندې روان دی، خو ولې بل خوا کرونا وایرس کې ککړ تنانو قرنټینا سنټرونه په تښتېدو باندې 2 میاشتې قید او 50,000 روپۍ جرمانه مقرر کړی شوې ده او په دې هکله آرډیننس هم جاري کړی شوی دی. قرنټینا سنټرونه په دویم ځل فرار باندې 6 میاشتې قید او 1 لک روپۍ جرمانه مقرر کړی شوې ده. په ټوله ضلع کې ډیپټي کمشنر، ایډیشنل ډیپټي کمشنر، اسسټنټ او ایډیشنل ډیپټي ایډیشنل کمشنرانو ته د فرست کلاس مجسټریټ اختیارات ورکړل شوي دي. کیمرامین محمد آصف قادری سره حضرت خان محمد، خیبر نیوز پیښور. بلوچستان حکومت په صوبه کې پبلک ټرانسپورټ نه بحالولو فیصله کړې ده. دې سلسله کې 13 ورځ یو اجلاس شوی و. اجلاس ته برفنګ دوران ویلي شوي چې د کرونا وایرس تقریبا 49% مقامي خلکو نه خور شوی دی او 2% بهر نه راغلی دی. لہذا موږ ټرانسپورټ نشو بحالولی. نور تفصیل به ګورو په دې رپورټ کې. بلوچستان حکومت په صوبه کې پبلک ټرانسپورټ نه خلاصولو فیصله کړې ده. تیر ورځ د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان په صدارت کې یو اعلی سطحه غونډه شوې. په غونډه کې د کرونا وایرس په حواله په هسپتالونو کې ضروري شیانو جایزه واخیستل شوه چې د بلوچستان کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا څخه مجموعي صورتحال باندې بریفینګ ورکولو پر وخت ویل شوي چې په صوبه کې کرونا وایرس 94% مقامي خلکو خور کړی دی او 6% له بهر څخه راغلو خلکو څخه پیلو شوی دی. په اجلاس کې د پبلک ترانسپورټ او ریل ترانسپورټ خلاصولو په حواله تحفظات رامخې ته شوي او ویل شوي دي چې د SOPs بغیر ترانسپورټ خلاصولو څخه کلی پورې وایرس رسېدلی سي. په کار ده چې د کوټې خلک بهر لاړ نسي او د بهر خلک کوټې ته رانسي، ولې چې په
په کوټه کې د کرونا وایرس اثرات زیات دي. په اجلاس کې دا هم فیصله سوې چې اختر به په سادهګۍ سره لمانځو او په میلو او د عیدګاه په ځایونو کې به د رش کمی وي. په بلوچستان کې د ترانسپورت د بندیز له کبله خلک له ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. بل لور ته د سمارټ لاک ډاون هم نن په بلوچستان کې اخري ورځ وه. د حکومت لخوا تر اوسه مزید د بړاولو یا نه بړاولو فیصله نه ده شوې. کیمرمین اقبال خان سره حمید الله شیرانی، خیبر نیوز، کوټه. د سپریم کورټ احکاماتو نه پس پنجاب حکومت په صوبه کې درې ورځې لاک ډاون ختمولو فیصله هم کړې ده. د کم نه پس چې به مارکیټونه او شاپینګ مال جمعه خیالي او اتوار په ورځ هم خلاص وي. بل طرف ته مذاکرات کې ناکامۍ وروسته پنجاب ټرانسپورټ اسوسییشن د پبلک ټرانسپورټ بحالولو نه انکار کړی دی. नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी सरा मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर रना के पंजाब हुकूमत अख्तर लवजा सूबा के मुकम्मल लॉकडाउन खत्म फैसला कड़ी और मार्केटों सरा तजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स था जुम्मा ख्याली और इतवार पुरज़म कारोबार जारी सातलो इजाज़त वर्कवलो फैसला कड़ी. सरचिनो तरमखा बाजारूना मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स बा सहर अतना तर माजदीगर 5 बजो पूरे हुकूमती SOPs पर मुताबिक कारोबार कवलेशी वाले सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर रना के जुम्मा ख्याली और इतवार पुरज़ बहम कारोबार को लावलो इजाज़त हुई. लॉकडाउन की नरमी वरुस्दु कोरोना वबा परेदो और मखनवी पर अड़ा पंजाब हुकूमत तजारती मराकज़ मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स पर अड़ा नवी SOPs हम जारी कड़ी. छी तरमखा दुकान कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स के लास वेंजुल्लपारा सैनिटाइजर सहूलत मुलाजमीन और अमली सरा गाग हिफाजती इकदामात मास्क इस्तेमाल और 3 फुट समाजी फासला बरकरार सातलो वाजह हिदायत जारी कड़ी वाले अमल न कवलो सूरत के दरनी जर्मानी और दुकान सील कवलो अहकामात हम जारी कड़ी शेवी. लॉकडाउन के नरमी रसूद पंजाब महकमा औकाफ और मजहबी उमूर मज़ारात को लावल पर अड़ा हुकूमती SOPs गुख्ती और वयली च लॉकडाउन वजह महकमी तशपगिश करोड़ रुपये जियान अंदेख नदा. सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर की शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के SOPs के मुताबिक कारोबार और रोजगार इजाज़त और इकदामात पर अड़ा मुहिम गुंडा हूँ वशवा चुपे की सूबाई वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर सेहत, वज़ीर सनत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी सेहत और IG पंजाब गडुन वकड़ो. गुंडा की शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के कारोबार लपारा नवे SOPs बंद गौर कवलो सरा जुम्मतुल विदा और अख्तर मंजिल पारा SOPs और सिक्योरिटी इंतजामात बंदी हूँ मुशावरत वक्रदेशो. बल अड़ता पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हुकूमती SOPs बंदन न इनकार करे चोर सरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल लजन कार दे. सुप्रीम कोर्ट अहकामात और पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के नरमी फैसले रुस्तो द लाहौर एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, हाइपर मॉल, जिनवा मॉल और नूर मार्केटों की अख्तर खरीदारी लपारा रश सेवा शवे और कारोबारी हली जली खपतरस की शुरू शवी. कैमरामैन जावेद अब्बास सरा, जिमल खान, खैबर न्यूज़, लाहौर.